أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم. محترم حاضرینو، د انسانی شرافت او د کرامت دارومدار په دوه قوتونو دی. یو ظاهري سترګې دي او یو دننه بصیرت دی، عقل دی. تاسو وګورئ چې کوم سړی په سترګو ړوند دی، که په ټولو اندامونو باندې برابر وي، لیکن په معاشره کې هغه ډېر نیمګړي. دا د قرآن کریم یو اعجاز دی چې کړون په خپله سینه کې کېښود او پړون کې د قرآن چاهت او طلب پیدا شو، نو هغه مقام حاصلولی شي چې د دنیا په بادشاهو، په حکومتونو، په وزارتونو نه حاصلي. یو صحابي دی عبدالله ابن ام مکتوم، پیدایشي ړوند و. د هر مسلمان د مسلمانېدو نه پس اول کار د الله کتاب زده کول. ABCD الف با تا دا کسی رستو دی، ایک دونه دونه دو دونه چار، دا خو هندوان هم زده کوي، سیکان هم زده کوي. دا یو ضرورت دی د هر مسلمان. د ایمان نه وروستو اول فریضه چې دا د الله کتاب زده کول. نو چې بسار شو، هغوی به مرکز ته را روان و. هغه وخت کې قرآن د نزول شروع. نبی علیہ السلام په مرکز کې د دعوت، تعلیم، ذکر ماحول جوړ کړو. مرکزی مجبوراً اصل خو والا خپل نیکه ابراهیم بیت الله جوړ کړو، خو لیکن قوم هغې کې نه پرېښود. یو صحابي کور کې کار شروع کړو، دار ارقم به ورته وي. سحر نبی علیہ السلام گشت کې وتې دي، څه سرداران یې کېنولي، یې سره خبرې کوي. دا ړوند صحابي راغی مرکز ته، پته ولګېد چې نبي اسلام بار وتې. وویرېدل چې د مجلس کې خو هغه ناست دی، نو راتلو سره سمدستي هر صحابي کې به د قرآن داسې طلب و لکه څنګه چې په رمضان کې د جون په میاشت کې ماښام کې د هر روژهدار په زړه کې د اوبو طلب. نو بے اختیار آواز وکړو چې یا محمد علمنی شیئا معک من القرآن. نبی اسلام خفه شو چې ته زما ملګری، تا ما نه وروسته م قرآن زده کولی شو. دې وخت کې ما دا کافران کېنولي. ډېر خلک مونږ ته ابتدا کې 50 کاله مخکې چې مونږ تبلیغ کار شروع، نو موږ ته به خلکو وایي تاسو کافرو پسې ولې نه دی؟ ما ستا په کور کې کوټه را غورځېږي او لاندې ترې نه خرم ګیر شو او غویم ګیر شو. خطره ده چې دواړه مردار شي، لیکن یو حلالولی شي بل موقع نه درکوي. ته مخکې کوم یو حلالې؟ ته به غویي حلالې چې دې رانه ضایع نه شي. خر خاصم خر دی، کافر غریب قاسم کافر. او موږ د مسلمان غم راغشتي یو چې د شرک په سیلاب کې لودي، د بدعتو په ګن کې لامبو وي. د دنیا محبت ته داسې تو دی چې پیری موریدي د دنیا دپاره، علم د دنیا دپاره، سیاست د دنیا دپاره، رشتې د دنیا دپاره، هر څه په نظر راځي، د پیغمبر سنت په نظر نه راځي. موږ دې غم راغشتي یو. نبی علیہ السلام سوچ کولو چې د دې غم په کار دا کافر دي جانم ته روان، د مرګ څه پته لګي.
نو داسې لږ مخې واړو د قرآن طالبانو ته چېرته سپکو نه ګورئ، ډېر احتیاط کوئ. دا مشغله چېرته معمولي ونه ګڼئ چې دا مړه دې څه کوي. قدر و زرگر شناس د دې کتاب قدر الله سره دی، عرش والا سره. نبی اسلام داسې مخ واړول، دا مخ اړېدل هغه نه ولیدل او په سترګو ړوند و. فوراً آیتونه راغله عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. دا ای تفسیر وګد وغواړي، مقصد مې دا ومانه بیا موضوع پاتې کیږي چې دو څیزونه دي، دو قوتونه دي په انسان کې. یو د سترګو رڼا، د انسان ټول عزت شرافت دی نه تاویږي. که دې مخکې ډاکټر جوړ شوی دی، که انجینیر جوړ شوی، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سمیعا بصیرا. که مفتی صاحب جوړ شوی دی، که هر شیخ صاحب دی، لیکن دې کې د سترګو بنیادی کردار. خو لیکن بیا هم معاشره کې د خلکو نه دی پکار، لیکن قرآن یې نه ریجټ کوي، راځه ما پکار یې. حافظ صاحب ما سینه کې واچوه، خادمان به مو وینئ، ځان به د پیغمبر په مسلم ووینئ، په رمضان کې به درپسې ډېر خلک ټیټېږي او پاسي. او دویم قوت چې دی هغه عقل دی. د عقل نه بغیر خو بس انسان د معاشرې نه بهر. لیونی انسان هغه له مور رشته نه کوي. د عقل نه بغیر انسان ډېر نیمګړی، بلکې د انساني معاشرې نه بار. څوک به د مونځ نه ښیي، څوک به د اذان نه ښیي، څوک مدرسه کې نه داخلي، مور وله رشته هم نه کوي.